اشرف خان ممبر صاحب زمونږ یو درینه کارکون یو درینه ملګری او د جماعت اسلامي یو داسې غړی چې په هر اړخ باندې د جماعت اسلامي او د الله د دین د غلبې کوشش کړو. زه اکثر دا خبره کوم نن سبا وخت کې ملګریم کوي په دې باندې جماعت اسلامي د یو قیمتي اساسې نه محروم شو او بالخصوص زه د جماعت کار د جماعت اسلامي کار د دین د غلبې کار په هر میدان کې د ما سره شانه بشانه ولاړو، خپل مال خرج کولو، خپل نفس خرج کولو، خپل وخت خرج کولو د الله د دین لپاره ولاړو. یقینا چې موږ په دې نیمګړي شوي یو، په دې موږ ته دک او درد رسېدلی دی او اشرف خان فلاحي کارونه الحمدلله ډېر زیات کړي دي، د جرګو مرکو کارونه کړي دي او همیشه به یې کول بې لوس او بې خدمت د رب نه تمنا امید او مسلسل په هر محفل کې او په هر کټګرۍ کې او په هر وخت کې د الله د دین د غلبې لپاره او د مخلوق د خپلو عزیزانو اقرباو خدمت کړی دی، مرسته یې کړې ده او د مینې او د محبت یو پیغام یې ټولې دنیا ته ورکړی دی. د رب نه دعا کویم چې الله دې ورسره لوی سفر آسان کړي او موږ ته په دلي درد رسېدلی دی، داسې درد چې څنګه د خپلو بچو ته پرې رسېدلی دی. یقین وساتئ دغسې درد نن ما ته رسېدلی دی. نن سهار کور ناستم او بچی مې دا خبره وکړه چې کله مشرف کاکا راته مخامخ شو ویې راته ویل چې اجڼې څنګه ته په رب یقین وکړه نن سهار زه بچو باندې ناز د سترګو د اوښکې روان لکه چې خپل عزیز خپل قریبي دوست او خپل رور وفات شوی. مونږ په داسې دلګیر او غمجن یو، مونږ د کورنۍ سره د مینې او د محبت اظهار کوو او د رب نه دس په دعا یو چې د کورنۍ باندې او په دې ګیر چاپېره خلکو باندې خپل رحم کرم او برکت د اشرف خان برکت قائم او دائم وساتي او الله دې بچو له صبر جمیل ورکړي. اشرف خان ممبر صاحب لکه ټول ژوند چې دی نو هغه د پیدایش نه واخله تر اوسه پورې هغه هم زموږ په دې علاقه کې او زموږ په دې کلي کې او په دې دغه کې چې دی سره تېر شوی دی. نو هغه د وخت د سر نه زه یم چې لکه دا یو داسې انسان و که یو کس دا معلومول غواړي چې یو کامیاب ژوند څنګه دی نو د اشرف خان ممبر صاحب د اول ژوند نه چاله په جماعت اسلامي کې نو او یو د عام انسان په حیثیت سره د هغه یو ژوند چې ناقابل تقلید کېدو، ولې چې په علاقه کې د هرې پارټۍ او د هر ګوند خلک چې کوم نو هغه د هغه دکان د هغه ځای هغه دپاره مرجع او مرکز و، که هغه د ANP خلک وو، که هغه د جماعت اسلامي خلک وو. دا مخکنی خبره ده کوم او یو ډېر ښکلي اخلاق الله ورکړي. لکه د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی چې د اخلاقو په ذریعې سره به ډېر ښه خلک چې کوم دی دا جهنم ته ځي او د اخلاقو په ذریعې سره به ډېر ګنهګار مسلمانان چې کوم دي د مدینې دغه واقع مولانا صاحب ته یادوي دغه زنانو نو چې دا د اخلاقو په ذریعې سره به هغه چې دی هغه به جنت ته ځي. نو د یو ډېر د اخلاقو یو معیار و بیا هغې سرې بیا الله رب العالمین وخت سرې هغه چې دی بیا موږ سره ممبر و څنګه چې مولانا صاحب وویلي کله چې هغه په ما باندې دا کار کولو دا خو دی ګوره ANP کې خو هغه دومره قابل قبول و ما ته او زه جماعت اسلامي کې وم، جماعت اسلامي امیر وم چې ما اشرف خان ممبر صاحب لا هغه کار په نیمه خوله وکړو. بعضې ملګرو ما ته وویل چې دا خو دی خو موږ نه خلاف دی. ما ورته هغه کس داسې کس دی چې هغه دا کار چې کوي نو دا د الله د مخلوق دپاره کوي، د ښېګړې دپاره کوي او چې په ANP کې و نو ښه یعنې سرتور کوشش به یې دپاره کولو ښه دغه به یې کولو ای کې مې سره دغه نه کړی. کله چې هغه موږ سره بیا شامل شو په جماعت اسلامي کې نو د هغې نه یو په دو باندې هغه بیا هغه کار چې کوم دی هغه په خوشحالۍ سره او په دغه سره مینې او محبت سره کولو. نو زه دا خبره کوم چې لکه د اشرف ممبر صاحب چې کوم ژوند دی هغه لکه تاریخي ژوند دی او د معاشرې زه تاسو د یقین وساتئ چې کم تن د هغه د اورېدلي دي زمونږ په جومات کې او هغه لکه د جمعیت الاسلام خلک وو، د جماعت اسلامي خلک وو، د هر یو دغه واړه هلکان نوجوانان نو هغه ټولو د هغه صفت کولو. نو دا یو لکه یو مثال دی. نو ډېر ښکلی وخت تېر کړی دی. د ماشوم سره ماشوم و، د عالم سره عالم و، دغه چې دی د امزولي سره امزولي و، د سپینګیري سره د نورو پاټو ګوره دغه چې دی د حاجي نور محمد خان صاحب اوله دوکان له راتلو، دغه چې دی غلام اکبر لاله، داسې نور چې کوم څومره و که نه هغه ټول د ANP خلک
ابراتله ولا او ټول دومره خوشاله نو الله رب العالمین دی هغه لوی سفر او آسان کی او څنګه چې مولانا صاحب ویل زمونږ د الله نه امید دی چې الله رب العالمین به بخلی وي او د چا وسره خبرات رمیم نو د الله په خاطر باندې چې نور داخلي او دغه به نور غسر دغه نه دی کړی خو مطلب دغه الله رب العالمین دی هغه ته لوی سفر آسان کی او الله رب العالمین دی کوم چې هغه میشن او کوم دغه او کوم د خدمت میشن او کوم د بلارو کوټو د هر چا دغه شو هغه چې هغه لکه د خلکو په خدمت کې بلګي او الله رب العالمین دغه خاندان لا دا وسور کې او بچول دا وسور کې چې دغه میشن د خدمت د خوش اخلاقی د جذبي د اسلام د دین دا د الله رب العالمین په ایوان جاری او ساری ساتي تعلق د شانګلې سره دی او د دې سره ډېر کم ملاقاتونه شوي دي خو په هغه کم ملاقات کې په اولنی ملاقات کې لکه غي زړه ته کوز شو داسې یو دغه الله ورکړو اشرف صاحب ته نو زمونږ زړه ورته د دې په دې غم باندې چې دین هغه جاړي او فریاد دی الله پاک ته دا سوال کو دعا کو چې الله دې داغي پسماندگانو له صبر جمیل ورکي او غیله دې الله پاک د خپل شان مطابق دې الله داغي سره چې د جرګو مرکو خاوندو او د کلی ولس د زړه قرارو هغه د اسلامي تحریک د جماعت اسلامي زمونږ بنیادی د دې علاقې اساسه وه نن هغه د الله په حضور کې پیش شوی دی الله په بارگاه کې دعا کوو چې هغه لوی ژوند ورته آسان کړي او هغه لوی منازل ورته په راحت کې بدل کړي او جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او الله تعالی دې هغه چې کوم میشن د اسلام د اقامت دین د جماعت اسلامي د پلیټ فارم نه شروع کړو هغه نیمګړی او ادوره میشن ادي موږ له همت راکړي د دې ورساو ته د دې اقرباو ته د دې چم گاوند او د دې اهل علاقه ته د وس ورکړي چې هغه میشن تکمیل ته دی ورسي موږ مشر الله دې وبخي موږ ټول قوم ورته کوم دغه شو کندم شو والله دې له هغه ځای خکې موږ دا کوشش کوو چې ان شاء الله د میشن به موږ زیات سخت ان شاء الله